السلام علیکم. نوې ویډیو سره تاسو خلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. مینهوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه په چارسده پړانګو کې رامخې ته شوې وه چې مریم ماشومه خپل پلار ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې وه. د مریم ماشومې مړۍ په چاړه باندې غوسه کړې وه، هغه یې حلاله کړې وه. هغه پلار چې کوم د مریم ماشومې قاتل راوختو، هغه پرون عدالت ته پیش شوی و. عدالت ورته څه سزا واوروله، هغه ټول حقیقت دلته تاسو سره په دې ویډیو کې شریک. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره حقیقت نه ځان خبر کوي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، مینهوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه. د ظلم انتخاب شوې وه، ډېر زیات ظلم شوی و چې مریم ماشومه خپل پلار په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې وه چې بیا د هغې قاتل ګرفتار شوی و. دوستانو، تېره ورځ د مریم ماشومې قاتل عدالت ته پیش کړی شو. عدالت ورته څه سزا واوروله، هغه ټوله سزا د تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، چې کله عدالت ته پیش کړی شو، عدالت نه څه پوښتنې وکړې، ډوله هغه پوښتنو جواب ورکړو. هغه پوښتنې سره قسمه دا ویستې دوستانو چې ورته وویلې چې مریم ماشومه تا قتل کړې ده. نو پلار یې ویلې چې او ما قتل کړې ده، زه په هغه وخت کې په ځان باندې پوه نه شوم، ما چاړه راواخیسته او مریم ماشومې په چاړه باندې حلاله کړه، ډېره زیاته په بېدردۍ سره مې قتل کړه. نو دوستانو، اخر د مریم ماشومې ګناه څه وه؟ مریم ماشومې څه ګناه کړې وه؟ کوم هغه د ګناه کړې وه چې مریم ماشومې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. تر اوسه پورې د مریم ماشومې قاتل ته سزا نه ده میلاو شوې. عدالت ورته د 6 ورځو ریمانډ ورکړی دی چې د هغه ریمانډ کولو نه بعد به بیا موږ ته د عدالت ته رامخې ته کړي، بیا به عدالت په هغې باندې څه فیصله کوي. دوستانو، موږ عدالت ته راخواست کوو چې عدالت د هغې د پانسۍ فیصله وکړي او هغې ته پانسۍ میلاو شي. الله دې وکړي چې د مریم ماشومې قاتل ته پانسۍ میلاو شي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.